نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون صدق الله العظيم سورة العنكبوت شلم پارا سورلسم نمبر آیت ممکہ رکو کی امتحان حکمت و فیض بیان شو اس پدے رکو کی پیغمبران و امتحانات بیانی نوح علیہ السلام پل قوم تان ہنم سو وکالت تبلیغو لکھ کسان ایمان روڑو دیر رونڑو اللہ پاک نوح علیہ السلام تا سرد مومنان و نجات ورکو او کافران طول اللہ پاک فقبو سرا حلاک مکہ واقعات تفصیل سرا صورت ہود کی بیان شوید نوح علیہ السلام دا عمر مبارکی دا علماء اقوال اولنی قول دادی چی دا نوح علیہ السلام عمر طول 200 کالو ویم قول دادی چی نوح علیہ السلام عمر 150 کالو او دریم قول دادی چی دا نوح علیہ السلام طول عمر 100 کالو مشہور قول دادی چی نوح علیہ السلام عمر 150 کالو سلویخت کال عمر کی نبوت ملو شو 900 کال تبلیغ کو او داغین بعد شپیت کالا بندیو بیا وفات شو طول عمری 150 کالو یا نوح علیہ السلام دا واقعی مختصراً تذکرین بعد ابراہیم علیہ السلام واقعہ مختصراً بیانی چمکی قرآن کریم کی تفصیلاً بار بار بیان شو ابراہیم علیہ السلام فالقوم تاد اللہ وحدانیت بیان قوم مخالفت او نافرمانی او دشمنی شروع کرا اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام تاپ امتحانات کی کامیابی ورکڑا او قوم اللہ جل شانہ کا مختلف عذابون سرا حلاک بیاد اللہ پاک دا وحدانیت دلیل ذکر کی کہ اللہ جل شانہ پا ابتدا کی مخلوق پیدا کردی دی دوبارہ بے ہم پیدا کی اللہ تدا آسان ہو دا مکی مشرکانو تا تنبیح بیانی چی تاسو پزمک باندے گرزی دا پخوانو قومنو حلاک شدو پا علاقو باندے تیری گی دا اغین عبرت واخلی اخیرت امنی اللہ جل شانہ بتاسو تعذاب ترکی بچری تاس ایمان رو نڑو او تاسو دا اللہ پاک دا عذاب نا پا ہی صورت باندے بچ کی دی نشری کہ حالت دا کفر کم رشو او بیان دا کافرانو انجام اللہ پاک ذکر گئی کم کسان چا قرآن نمانی دا مرگ نباد جن نمانی دا کسان با قیامت کی دا اللہ دا رحمت نا امیدش اللہ بدیل دردناک عذاب ورکی ابراہیم علیہ السلام فالقوم تا چکرد اللہ وحدانیت بیان کو نقوم تا مشورہ اکڑچ ابراہیم علیہ السلام با قتل کو ابراہیم علیہ السلام با اسوزو اللہ پاک و تنجات ورکو دیکھن اللہ دا یوالی دلیل ابراہیم علیہ السلام دیتا دعوت ورکو چتا سکم کتان زان لجوڑ کردی دی دا با قیامت استاس دا عبادت نا انکار کئی اب انجام بیتاس تداوی چتاس و جہنم تزو بیاد لوت علیہ السلام دا قوم واقعہ چی لوت علیہ السلام فالقوم تد اللہ وحدانیت بیان او دا بدفیلے چی دین اڑان دی چاکڑ نوا دا غی قباحت دوی تا بیان دی قوم دا لوت علیہ السلام خلاف دا آوازو کو چی لوت علیہ السلام دی خبر نمنشی
ورنه د دې کلي نه به مونږ وباسو او لوط علیه السلام ته وی چې ته وې چې دا کار د ګناه د مونږ باندې عذاب راشي نو ته په مونږ باندې عذاب راوله بیا د لوط علیه السلام په قوم عذاب راغی واقعا مخکې بار بار تفصیل سره ذکر شوی نو فرمایي ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فتاقي سلمن لګلو نوح علیه السلام خپل قوم ته فلبث فيهم د وخت تېر کړ په دې خپل قوم کې الف سنة زر کاله د تبلیغ کولو الا 50 عاما مگر 50 کاله نه یعنی 9.5 کاله فاخذهم الطوفان وهم ظالمون فسنئوا دي قوم لرا طوفان دي ظالمان انجینا واصحاب السفینه پس موږ ته نجات ورکو خاوندانو د کشته تا کوم چې د سره کشته وجعلنا آیه للعالمین او موږ ګرځول دا کشته نه د خلقو دا عبرت او د نصیحت د پار او ابراهیم او یاد کا واقعات ابراهیم علیہ السلام اس قال کله چې دو فرمایل لقوم خپل قوم عبد الله د یو الله عبادت وکي واتقوا داغود عذابن او یریږي ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون دا استاسو د پار خدا کتا چپیږي انما تعبدون من دون الله اوثانا یقینا تاسو عبادت کوي د الله نه علاوه د بوتان وتخلقون افکا او تاسو جوړوي د ځان نه درو ان الذين تعبدون من دون الله یقینا خلق چې تاسو عبادت کوي سوا د الله لا یملکون لكم رزقا ندی قادر تاسو د پارا د درکولو د رزق ځکه خدایانو عبادت کوي دا خدایان تاسو له رزق نشي درکول فابتغوا عند الله الرزق فاستاسو لټوي الله سره رزق واعبدوه چې رزق پر سره لټوي عبادت هم د یو الله واشکروا له د الله شکریا ادا کړئ الیه ترجعون د الله ته تاسو واپس کول شي وَإِن تُكَذِّبُوا كَچر تاس تکذیب کو اے د مکی خلقو د نبی علیہ السلام فقد كذب من قبلكم تبتاقی سر تکذیب کر امتن استاس نوڑان دی وما على الرسول الا البلاغ المبین او نشتر پپی امبر باندې مکر رسول د دین ښکارا اولم يرأي دین ګوري کیف یبدئ الله الخلق ثم يعيده څنګه په شورو کې الله پاک پیدا کړ دي مخلوق بیا به پیدا کړي ان ذلك على الله يسير یقینا دا کار الله پاک آسان دي قل تو فرمائے سیرو فی الارض تاسو ورځي پسم کا باندې فانظروا كيف بدأ الخلق وګورئ څنګه الله پاک په شورو کې پیدا کړی مخلوق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة یا الله پاک پیدا کوي په پیدایش بل سره ان الله على كل شيء قدير بشک الله پاک هر چیز باندې قادر دی يعذب من يشاء الله عذاب ورکوي چاته چوغاړي ويرحم من يشاء الله برحم کی بچا چوغاړي وإليه تقلبون د الله پاک تاسو واپس کول شي وما انتم بمعجزين في الارض او تاسو نه عاجز کوون کې الله پاک لرا یعنی بچ کیدون کې د الله نه پزمک باندې ولا في السماء او نه پاسمان کې وما لكم من دون الله او نه استاد پار سوا د الله من ولي سوق دوست ولا نذير او نه مددگار د عذاب نه بچ کوون کې والذين كفروا بآيات الله وكسات كفر کی د الله پاک آیاتونو د قران ولقاء د ملاقات د قیامتنا اولئک دا کسان چې دي یسو من رحمتي دی بما یسشی زما د رحمتنا په قیامت کې د جنتنا اولئک لهم عذاب الیم ودید بار بدرناک عذاب فما كان جواب قومي پسنو جواب د قوم د ابراهیم علیہ السلام الا ان قالوا مگر دا چې دی کوي وقتلوا تاسو قتل کی ابراهیم علیہ السلام او حرقوا یقص وزوی فانجاه الله من النار فصلى پاک د نجات پر کد اورنا ان فی ذلک الآیات لقوم یؤمنون یقینا پدی کې خامخانه کې قوم د پاره چې ایمان وقالوا ابراهیم علیہ السلام انما اتخذتم من دون الله اوثانا یقینا تاسو نیولې سوا د الله پاک نه خدایان بوتان مودت بینکم فی الحیات الدنیا د پاره د محبت او د دوستانی په ژوند د دنیا کې ثم
ثم يوم القيامة بیا ورځ د قیامت باندې یکفر بعضکم ببعض کفر بکی باز استاسه انکار بکی باز استاسه د باز د عبادت او د ملګرتیا نه ويلعن بعضکم بعضا او لعنت بوي باز استاسه په باز باندې ومأواکم النار ټکانه بستاس د پار اور د جهنم وي وما لكم من ناصر او نو استاس د پار هیڅوک مددگار فآمن له لوط پس تصدیق کو د ابراهیم علیه السلام خپل اورارو لوط علیه السلام وقال ابراهیم علیه السلام انی مهاجر الى ربی یقینا ز هجرت کوم د خپل رب حکم باندې انه هو العزیز الحکیم یقینا الله پاک غالب او حکمت والا ذات ووهبنا له اسحاق ويعقوب امنور کی ابراهیم علیہ السلام تزوی اسحاق علیہ السلام پس اسماعیل علیہ السلام نا ويعقوب علیہ السلام وتن وسی ورک وجعلنا في ذريته النبوة امن وګرځو اولاد ابراهیم علیہ السلام کی نبوت والکتاب و کتابنا طول کتابنا ابراهیم علیہ السلام اولاد تملو شو وآتیناه اجرو فی الدنیا حمد تورکا بدرد پا دنیا کی وإنه فی الآخرت لمن الصالحین او یقینا دی ببی پا آخرت کدنیکانو دا جماعتنا ولوطا نو یاد کا واقعات لوط علیہ السلام کرچ من اولی گدے اذ قال لقومی کرچ دو فرمیل خپل قوم تا انکم لتاتون الفاحشتا یقینا تاسو خامخارات تکوی یو گناہ تا بے حیائے ما سبقکم بها من حد من العالمین چوڑان دیوال نرکڑی استاسنا پدی گناہ چا دا مخلوقات اینکم لتاتون الرجال آیتا سو خامخارات تکوی نارینو تب گناہ باندی وتقطعون السبيل وتاسو کټوي لارې د انسانیت وتاتون في ناديكم المنكر او تاسو راتکوي د ګناه په مجلسونو کې فما كان جواب قومي پس نو جواب د قوم د لوط عليه السلام الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله الا ان قالوا مگر دا چې د قوم اوې ائتنا بعذاب الله تم ترى والعذاب د الله ان كنت من الصادقين فجرت يدرشتن خلقنا قال فرمای لوط علیہ السلام رب انصرنی علی القوم المفسدین یا اللہ تزما امداد کا پدی قوم فسادیانو باندې واخر دعوانا